سمندر په غاړه اوسېدل. سمندر په غاړه د دوی کار او کسب دا و چې میال به نیول، هغه به خرڅول، په خپله به هم خوړل او خرڅول، خپله هغه زندګي به یې تېروله. نو الله جل شانه دوی ته وفرمیل چې زما قومه ستاسو تش د خیالي په ورځ به میان نه نیسئ، خیالي په ورځ به میان نه نیسئ، خیالي په ورځ به صرف زما عبادت کوئ، بس فقط. نور ټولې ورځ چې دي دا شپږ ورځې تاسو ځان له ورڅه کوئ، خو ځان له میان نیسئ او ورڅه کوئ، خو دغې ورځ باندې خیالي په ورځ به میان نه نیسئ، ښکار به نه کوئ. نو دې کې درې قوم وعیتمند مسلمانانو. یو قوم چې دی موږ خو ګناه له هیله سازو، هیله نن زه ګناه کوم مړه دا خو ګناه نه ده، دا وله هیله سازو. نن زه د سنتو خلاف زندګي تېروم مړه دا خو ما خو ښکلې غټه ګیره پرېښودې ده، ما خو دا کار کړی د سنتو خلاف کارونه من کوو، د الله نافرماني کلم کوو، زه ولې هیلې سازم، دا خو ګناه نه ده، دا خو ګناه نه ده. نو هغوی هم دغه شان هیله وله سازه کړه چې زه داسې کار به وکړو. او حدیث مبارکو کې راځي چې د خیالي په ورځ به میان ډېر زیات و په سیند کې، ډېر وي د اوبو د پاسه به روان و، په لاس به م رانیول کېدل، او په دې نورو ورځو به میان کم کوزو، دوی غریبانانو پسې ګرځېدل. دوی هیله دا سازه کړه چې راشه د کم دا سمندر یا سیند چې دی نه به داسې تالابونه ساز کړو، لښتي به ترې ساز کړو، دې خو به دا میان راځي، نو اتوار په ورځ به بیا رانیسو. نو هغوی ځان له دغه هیله سازه کړه، میان به راغله، د خیالي په ورځ به دوی ښکار نه کوو، دغه تالابونه پیدا کړه، نو چې کله به خیالي ورځ ختمه شوه بندونه به پسې وتړل، څنګه چې موږ بخر کړو بل دغه ته تیر ته اوبه واړو، نو هغه میان به هغې کې راګیر شو، بیا راونیول. بل کم قوم چې و د هغوی په جالونو باندې ښکار کو، او بل قوم چې کوم هغه نیکان څنګه چې په دې زمانه کې ډېر بزرګان شته او خاص کر تبلیغیان حضرات شته، موږ نیکو ته رابلي که نه، راته وایي مړه دا ګیره پرېږده که نه، دا مونځ 5 وخته کوه که نه، دا ګناه مه کوه که نه، راځه د الله په لاره کې ځو، ذکر کوو، دروغ مه وایه، که غونډه هغه فضایل را تبلیغیان حضرات بیانوي. دغه رنګ هغه وخت کې هم یو قوم و، دا مثال پته ورته وي، هغوی نیکان بزرګان خلک دوی ډېر منع کړه چې ګوره مه کوئ، هیلې مه سازوئ ګناهونو لپاره. دوی دې چې نه مړه موږ خو نه نیسو د خیالي په ورځ میان، او موږ خو د دغه په ورځ نیسو، د اتوار په ورځ نیسو، او خو هیلې سازولې. نو په سبا باندې عزتمند مسلمانان دغه نیکانو بزرګانو ورته یو غټ دیوال و، او دغه کلي نه جدا شو. نو چې کله جدا شو په سبا باندې بیا کله دا بزرګان نیکان را پاسېدل، نو حدیث مبارکو کې راځي څه شور مور نه راتله هغې کلي نه. کله چې سحر شي که نه ماشومان هم چنګا کوي، زنانه هم شور شغرب کوي، نارینه هم کوي، څوک چیز کوي، مطلب څوک هر څه کوي. نو شور شغرب او ناشور شغرب دوی نه اورېده. چې کله دوی په دیوالونو باندې سر راښکاره کړه چې ویې کته چا نه شادوګان ساز شي او چا نه خنزیران ساز شي. د الله جل شانه نافرماني وکړه، د الله حکم یې ونه منم. موږ د الله څونه حکمونه کلم نن ذبح کوو، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه باندې چړې راکاږو، زمونږ د کورونو نه د سنتو جنازې ننوځي، زمونږ د کورونو نه د الله جل شانه حکمونه کلم ماتېږي، د چا په تندي کې ترې والی نه راځي، څوک خفه کېږي نه. صحابه به یو بل نه پوښتنه کوي، نن دې څه کړي، نن دې شپه په څه کې تېره کړې، نن دې څه کې کړي. موږ تپوس کوو دنیا دپاره دی نن څه وکړو، بچی دې کم ځای ته ورسېد، تعلیم یې څونه وکړو، انجینیر شو که نه، پیلټ شو که نه، سیزدان شو که څه بلا کې ساده. نن زه دغه سوچونه کې پروت یم چې سهار شي نو بس دا سوچ کوم چې اوس د کم ځای نه پیدا کوم، او دا سوچ نه کوم چې ما د الله جل شانه فرمایي چې څوک زما تابعداري کوي، څوک صحیح زندګي تېروي، دله به زه دا ځای نه رزق ورکوم، د ده په وهم او ګمان کې هم نه راځي. نن د رزق ذمېداري ما اخیستې ده، خو زه بچو ته نه ګټم، زما بچی به د ولږې مړ شي، زما یوه به د ولږې مړه شي. نه دا زموږ غلط ګمان دی عزتمند مسلمانانو. نن موږ هغه ذمېواري په خپله اخیستې، الله هم کړی. حدیث کې راځي ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. حدیث مبارک کې راځي انسان پر رزق داسې ګرځي، داسې څنګه پسې انسان پسې مرګ ګرځي. عزتمند مسلمانانو، نو هغوی چې په دیوال باندې کله سر راښکاره کړو، هغوی غریبانان، نبیزوګان او خنزیران ساز شوي، او داسې خوارې ورته کته. خو دې بزرګان او دې نیکانو خلکو دا خنزیران او شادوګان نه پېژنده، د نوجوانان نه شادوګان ساز شوي، کوم چې بوډاګان او سپینګیري او د هغوی نه خنزیران ساز شوي. د څه په وجه؟ د ګناه په وجه، د الله جل شانه د حکم د نه منلو په وجه باندې الله جل شانه د عذاب ورکړي. نو حدیث مبارکو کې راځي وي هغې بزرګان یې خواله راړه، نیکان خلک چې خواله راکړه، خواله راله، وي د خنزیرانو او د شادوګانو هغوی بویول،
د بینه وته پته لګی چې دا پلان کې باندې دی، دا خو زما پلان کې رشدار دی، پلان کې ګاونډي مې دی، پته وته لګی دا، لیکن هغوی ته پته نه لګی چې دې کم کم دغه دي. نو هغوی ته چې تاسو موږ منع کولی نه، تاسو موږ منع کولی نه چې مه کوئ د الله دا نافرماني، مه کوئ دا کلم نافرماني، پرېږدئ هیلې مه سازوئ ګناهونو له، مه سازوئ. هغوی وایي چې موږ به ستاسو خبره ونه منله. نو حدیث مبارکو کې راځي 3 ورځې پس الله جل شانه هلاک. نو دا زمونږ دپاره یو عبرت دی، دا مخکینی چې کومې واقعاګانې الله جل شانه قرآن پاک کې حدیث مبارکو کې ذکر کړي زما او ستا د عبرت دپاره ذکر کړي، نه چې موږ او تاسو بس واورېدو په یو غوږ او په بل غوږ ومیستو. نن موږ په یو غوږ خبره واورو په بل وباسو، مړه پته نه لګي. پرېږده داسې لګیا دی، د امیر صاحب هسې لګیا دی، د مولانا صاحب هسې بس خبره وکړه او خبره ختمه. نه عزتمند مسلمانانو ګناهونو نه هیلې نه سازو، د ګناهونو ډېر نقصانات دي. ګوره انسان چې کله بیمار شي که نه، انسان چې کله بیمار شي نو د هغه دا یقین